یو څو څیزونه دي زه هغه ذکر کوم چې د هغې احکام څه دي. یو موالات دی. موالات دوستۍ ته ویلی کېږي. دا په هر صورت کې د کافرو سره، د یهودو سره، د نصاراو سره حرام دي. نن سبا په دنیا کې یو هوا چلیږي او دا د غیر مسلمو د طرف نه چلیږي، او د امریکې صدر دا ډرم په هغې کې ډېر پیش دی، یو بل دی په هغې باندې د مسلمانانو حکمرانانو نه دستخط اخلي، او د هغې خلاصه دا د اتحاد ادیان، او هغې ته ابراهام بل وایي. د هغې مطلب دا دی چې د عیسایت او د یهودیت او د اسلام دا ټول یو شی دی، او دا په خپله کې ټول رونه دي. دا د قرآن کریم خلاف ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو خلاف ته هرگز کېدی نشي. قرآن کریم برملا اعلان کوي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے مومنانو، یهود او نصارا په دوستۍ منیسئ، دا ستاسو دوستان نه جوړي. که چېرې یو سړی مطاوعت د هغوی کوي په دې خیال باندې چې د هغوی په مذهب کې څه دي، هغه او زمونږ په مذهب کې دا دواړه حق دي، نو د دې سړي د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. د یهودیت نه به د براعت اظهار کې نو اله مسلمانې، د عیسایت نه به د براعت اظهار کې نو اله مسلمانې. که یو سړی وایي چې زه مسلمانم یم، خو زه دام منم لکه څنګه چې عیسایان وایي ان الله ثالث ثلاثه، اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک جبریل اور ایک اللہ. نو دا مسلمان هیڅ صورت کې نشي پاتې کېدی اگر کده جماعات د مسلمانانو په شان کوي. ځکه چې اسلام د عیسایت سره جوړیږي نه، یو شی چې د هغوی ومنلی شو اسلام پاتې نه شو. یا یو کس د هندوانو یو شی خوښوي، دا د هغوی ټیک دی، مسلمان نه پاتې کېږي. د یهودیانو یو شی خوښوي، مسلمان نه پاتې کېږي. قرآن کریم کې ځای په ځای دا اعلان دی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. تاسو یهود او نصارا په دوستۍ باندې منیسئ. یو موالات دی. موالات او دوستی په هیڅ صورت کې نه دی. څه ته چې دوستي وایي په پښتو کې هم ورته وایي، په اردو کې هم ورته وایي، په هره ژبه کې ورته وایي، د هغه سره د زړه تعلق ساتل. دویم شی دی مدارات. مدارات دی ته وایي چې د هغه سره ښه الفاظ کې معامله کول، سلوک کول. دا یو صورت کې نه دی جایز، او په یو څو صورتونو کې جایز دي. چې کوم صورت کې نه دی جایز هغه دا دی چې د خپل ذاتی مفاداتو لپاره د هغه سره نرمې او پستې خبرې کوي چې ما ته د فایده د ده نه حاصله شي. دا مدارات حرام دي. دی وخت کې پیسې مې ترلاسه شي، دا سړی دا وکړي، دا فایده حاصله شي، دا فایده حاصله شي، که هغه عزت دی، که هغه پیسې دي، که هغه ځای دی، که هغه منصب دی، که هغه عهده ده، که هغه هر یو شی چې دی، دا حرام دي. او مدارات د دې دپاره جایز دي چې کیدی شي د کافر مسلمان شي، هغه سره نرم انداز دوستی ورسره نه کوي، لیکن انداز یې ورسره د خبرو داسې اختیار کو چې کیدی شي هغه ستا په نرمۍ په وجه باندې مسلمان شي، دا جایز دي. یا ته داسې ځای کې راګیر شو چې هغه ځای کې ټول کافر دي، یهودیان دي، عیسایان دي، هندوان دي، یا بت پرست دي، هر قسم کافر چې وي، په هغې کې که چېرې ته سخت کلامي هغه ځای کې کوې نو هغوی تا نه پرېږدي، تا د اسلام نه اړوي یا ستا سر ته خطره ده، نو هغوی سره نرم الفاظو کې خبرې اترې کولی شي. په دې صورت کې کولی شي د هغوی د شر نه د بچ کېدو لپاره، یا هغوی اسلام ته راغب دي، هغوی اسلام ته راړولو لپاره، دې ته مدارات وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کافر ملمه شو، د هغه ملمستیا کې ستا ځای ته رالو، هغه باندې چای، روټۍ، د سملاستو انتظام دا کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا کافر راتلل، بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د خوراک څښاک انتظام کولو. دا مبارات دی، ضیافت، ملمستیا. یو کافر رالو د شپې، د الله رسول فرمایل دته
پی راړی. هغه زمانه کې دا شنو چې دا تبخیر تیغ نه د پدی باندې روټۍ په خوللی په تنور کې او دا کټوي کولی او دا شی د سونه فقر او تنگدستی ډیره زیاته وه. نو د بیزی پی ورته ولشل، هغه ورته ورک. کافر ته وی څنګه کار دی وشو؟ هغه ورته وی چې نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې د بلې بیزی پی ورته راړی، بلې ولشل، هغه ورته ورکل. وی کار وشو؟ وی چې نه دی. بیا د درېمې، بیا څلورمې، بیا پنځمې، بیا شپږمې، بیا اومې، د اوو بیزو پی وسکل. وی ګزاره دی وشو؟ هغه ورته وی چې او ګزاره مې وشو. شپه تېره شوه، بیا د ملاستي د ځای انتظام ورته وکړو، کافر دی. سحر پاڅېدو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نرمي، دا ښه سلوک، دا مدارات دی په دومره اثر وکړو چې سحر هغه کافر مسلمان شو. چې مسلمان شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا صحابو ته فرمایل چې راړئ د ده د خوراک انتظام وکړي. صحابو چې پی حاضر کړل، چې د یوې بیزې پی یوس کړل، نو د وی چې باس نور گنجایش نشته، موړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل حدیث مبارک چې ان المؤمن يأكل في معا واحد وان الكافر يأكل في 7 امعاء. مومن په یو کلمه کې خوراک کوي او کافر په اوو کلمو کې خوراک کوي. یعنی کافر د مومن په مقابله کې ډېرې برخې خوري، ډېر زیات خوراک کوي، ځکه چې داغه مقصد او مطمح نظر دنیا ده. د دې وجه نه زمونږ اکابر او اهل علم وایي چې کثرت عقل، ډېر خوراک کول دا څه خبره نه ده، بادری نه ده، پهلواني نه ده، توره نه ده چې د چا تعریف پې سړی وکړي. ډېر خوراک، بعضې سړی خوراک او خوراک، خوراک او خوراک. مولانا قاسم نانوتي رحمه الله په هندوستان کې یو هندو سره مناظره وه. هغه اول مولانا قاسم نانوتي صاحب وفرمایل چې زه مناظرې نه کوم. مسلمانانو وی چې صاحب آخو دغه ټیم کې اعلان کوي چې مسلمان زما د مقابله څوک شته دی نه. بیا آخر کې مسلمانانو مجبور کو مولانا قاسم نانوتي رحمه الله د قد نه ټیټو سپک دسته و. الله جل شانه علم داسې ورکړو چې سمندرو. وخت متعین کو د هندو سره کسانې دوه واستول چې دوه کې لاړ شي، هغه ته وایي چې ورځ او وخت کومه یو مقرر شي. هغه چې لاړل نو کومه کوټه کې چې هغه ناستو بهر دربان ولاړ دی، هغه ته وایي چې صبر وکړه، سیب خوراک کوي. دی وایي چې خوراک دن نشو هغې کوټې ته. نو هغه خوراک دومره دن نشو چې تقریبا د 12 کسانو خوراک و. نو موږ وی چې د هندو سره به ډېر ګڼ کسان ناست دي، او چې کله څه وخت پس هغه لوښي بهر رالل نو ټول صفا رالل. موږ ته وی چې اوس تلی شئ، خبرو اترو دپاره وخت مقرروئ. چې موږ دننه لاړو ومکتل نو یوازې هغه هندو ناست دي. نو خبرې اترې خو موږ وکړې، ورځ مو مقرر کا، تاریخ مقرر شو، ځای مقرر شو. په دې دوه ملګرو کې یو سره ډېر فکر شو. د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله ته چې رالل، اطلاع یې ورته ورکړه چې داسې ورځ داسې وخت. هغه ورته ویل چې ته خو فلان کې ډېر سر دې ځوړند نیولی، فکر کې ولې سوچونو کې ډوبې. وی چې صاحب زه په دې سوچ کې یم که تا سره هغه په علم کې مناظره کوي نو زمونږ انشاءالله په خپل رب یقین دی چې ته به ګټې میدان. خو که خوراک کې د سره مناظره وکړه، که هغه وایي چې راشه چې ته به ډېره خورې که زه به ډېره خورم، بیا خو تا بایللي ده، ځکه چې ته خو یو ټوک روټۍ خورې، څلورمه برخه د یوې روټۍ، د یوې چپاتۍ، او هغه خو مونږ ولیده د 12 کسان روټۍ وخوړه. مولانا قاسم نانوتي رحمه الله ورته یو تحقیقي جواب ورکړو، یو الزامي جواب یې دا چې هر یو مناظره به زه کوم څه به تاسو هم کوئ که نه. تاسو په خپلو ملګرو کې داسې کس وګورئ چې ته پیدا کوي چې هغه ډېر خوراک کوي. بل تحقیقي جواب یې دا ورکو چې مناظرې په کمال کې کیږي او علم کمال دی او ډېر خوراک او کثرت عقل لا کمال نه دی، دا نقصان دی. چې یو سړی ډېر خوراک کوي دا په ده کې عیب دی، دا د کمال خبره نه ده. او په عیبونو کې څوک مناظرې نه کوي، بیا به خلکو وایي چې راشه زه ډېر بیمار یم که ته ډېر بیمار یې، په ما غټه دانه ده که په تا غټه دانه ده. په دې څیزونو کې څوک مناظرې نه کوي، بلکې په کمال کې کېږي. علم کمال دی، نو دا د مناظرې شی نه دی. بهرحال
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل او دې کې اشاره دې طرف ته و چې مؤمن کم خوراک د گزاره په کم خوراک کی. امام بخاری رحمه الله 14 کاله د بخاری په تالیف کې تیر کړی دی. په دې کې اکثر وخت خوراک سکاک به نه کولو، د ورځې به 4 دانې بادام خوړل. سړی سوچ وکړي 4 دانې بادام او پاغه کې سفر مختلف. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې په میاشتو څه شینو او مؤمنین چې تاسو کو بیا به تاسو گزاره څنګه کوله؟ ما هي الا الاسودان التمر والماء. نور بسنو بس دغه 2 سيزونه بو او بوبوي او کله به کجوري وي، هغه هم په خپل موسم باندې. نو عرض می دا کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو مدارات کړي دي. مدارات دغه خیال ساتل، داغه سره پسته او نرمه خبرې کول. یو کافر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملمشو نو په بستر باندې د شپې بول کړیو، لویم کړیو واړیم کړیو، دواړې کړیو، غټ بولم او واړم بیا تلې تخدیدلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چراله وی کته سړی نشته او بسترې دغه سي پری په خپل مبارک هغه شی ارس چیو هغه را واغشتو هغه وینځلو. یو صحابي چې روایت کوي هغه وی چې ما وته یا رسول الله دا سړي د ما تر راغی تاسو یې نه ویمل مزمو دا زما حق ته چې صفاک په دې کې هغه کافر نه څه شی پاتې شي یا ته همیانه پاتې شي دا یا ته بل څه شی پاتې شوی دی هغه خو پرې خو نه شو پاغه پسې رالو چې وی قتل د الله رسول لګیا دی او د چې کومه بستر باندې کومه ګند کړي و نجس کړي و هغه په خپل الله سوینسي هغه مسلمان شو. زمونږ د هندستان په اکابرو کې په گاډي کې د هندو سره سفر کوي عالم مولانا مدنی سے واقع یا شیخ الهند رحمه الله واقع ده او بیت الخلا د گاډي غټټۍ چې کوم نه نو غس خاوه اندور پاسه د استعمالول بیا واپس لاړو وی ولی وی هغه خوشخه ده. مولانا سے برا پاسه دو په خپل ځن پسې دن کونډي ولګوله وری بن کو او بخو پاغه کې وی او به راغشتي او صفا کول راغشتي صفا کول. سړی چې استنجا کوي نو روزانه دغه کسب کوي خپل په لاس باندې خپل ځان پاکي لیکن لاس وینځي پاک شي. بیا دارس می دا کول زما عزتمند شي یو مدارات د ملمستیا په توګ یا د اسلام راړو په خاطر او یا داغه د شر نه د بچ کېدو لپاره مدارات د کافر د کولش د دنیا د حصول لپاره نه چې داغه په مخ کې ټیټ ټیټ کېږي نرم او پوست انداز اختیار کې چې زما دا کارو شو دا غرض زما حاصل شي دا حرام دي.